کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر، اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر، اور جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر، جسم پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ اور مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، مجھ میں تیرے دشمن میں اتنا فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے، جب بھی کوئی دنیا میں شرم و حیا پر دیوان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے، وہ یقیناً سیرت عثمان لکھتا ہے۔ اور چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، وہ تیرا علی وہ میرا علی۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ زمانہ دا ملګرو د جومات د پنځه مرلې ځای اغستی او هغه قرض هم پرې پاتې دی او دا جومات د آبادۍ دپاره ورته لږه چانده وکړي. دا دغه دی زموږ شاګرد دی او ستاسو د امام ته محمود مولانا درود شریف شوق صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ما بل ځای وعده کړې واجب الاحترام علماء کرام، مشایخ اعظام، بالخصوص شہسوار خطابت، شہزاد اہل سنت، وکیل صحابہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، نوجوان عالم دین، ذی قدر ذی وقار، مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہم، لائق صد احترام خطیب مسجد حاضہ جناب مولانا سعود صاحب، اور دیگر علماء کرام، طلباء اعظام، غیور عزت مند مسلمانانو دے مسجد کے چمنگ تاسو راجر شمی ختم القرآن دی حفظ ناظرہ باند حفظ سوہا ناظرہ ختم القرآن مناسبت سراج ختم اشو کلا پاتی دری صورتونو ویلی شو پاتی دی تاسو دے ختم لراغلی ہے دسا کسان غزان کے شک دی دا لراغلی من دی راغلی ہے بولو زما د گمان مطابق خپکی گئے ماں زما د گمان مطابق تاسو ټول 15 وخت منځ گزار نه یې او چې څه کې وایي ځان سره که استغفار وي او که زما د گمان مطابق تاسو ټول 15 وخت منځ گزار نه یې اے جی صاحب زما د گمان مطابق تاسو ټول 15 وخت منځ گزار نه یې زما د گمان مطابق تاسو ټول تهجد گزار یې اوس یې ډخه شو پہلے چې مفتی صاحب دا را سره رکھ سکے بے علمازه دی کړو زما د گمان مطابق تاسو تهجد گزار یې تهجد گزار اور کم سے کم لوی او وړو تاسو ټولو بیګا د شپې سلسل رکعات تهجد کړی دي زما د گمان مطابق چاوی دلیل څه دی ما وی دلیل دا چې کله تاسو تهجد کول نو تهجد هم کړی دي خوب هم نه دی کړی د نیمې نه زیات کسان دلته په ناسته ناسته اوده یې دا تاسو چې اوده یې دا د تهجد اثر دی زه نور څه نه وایم بل هېڅ شی نه یادوم تهجد خو زه دا اوده کسان لږ محبت سره سبحان الله وایي امام صاحب ماوی اود کسان سبحان اللہ وی جواب ټول راکو مطلب دا دی ټول اود دی نو تا آغا دا توربیل ڈیم آغا دا ثوابینا زدی ټول را غختم خوزا سڑا میں خوشحال شو
اور په دې خوشحال شو زمام علم کې اضافه وشوه چې پېښور کې اوده کسان هم سبحان الله ویلی شي. نو چې اوده کسان سبحان الله ویلی شي ویښ کسان به سبحان الله څنګه وایي؟ څنګه به وایي؟ څنګه به وایي؟ ما ته پته ولګېده سبحان الله سره عادت نه یې ټول عمر هم د زنده‌باد مرده‌باد سره تېر کړی پته نشته چې چا سره دی د زنده‌باد چغې والي چا سره دی د مرده‌باد چغې والي اور ته د سبحان الله د فضیلت نه څه خبرې وکړه ډېر چل نه درځي ډېر مصروف یې راشه د شیخ اعزاز الحق صاحب خانقادہ راشا سید اللہ شاہ صاحب خانقادہ راشا پیر حزب اللہ جان صاحب خانقادہ راشا کربوغ شریف دراشا مفتی مختار الدین شاہ صاحب خانقادہ راشا راشا پنڈیتا پیر طریقت رہبر شریعت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب خانقادہ راشا چتا تا پتہ ہوئی لگی چپا سبحان اللہ سمیلاوی می وائے اڑو وائے ما حجت ورطا نشتا اور کډیر ټیم د سره نه او تاسو ټول مصروف یا پېښور والو خو مصروف یې کډیر ټیم د سره نه او پته لګیا چې په سبحان الله څه ملاویږي کم سے کم په تبلیغ کې سیروزی له لاړ شه چې تا ته امیر سے په سیروزه کې ووایي چې څوک یو ځل سبحان الله ووایي جنت کې دومره غټه ونه لګي سل کاله چې اس منډه ووایي د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري سل کاله چې اس منډه ووایي سایه د مسلم شریف روایت دی دومره سایه هغه سوري دی دومره ګوره ده دومره غټه ونه ده دومره غټه ونه وایه ستاسو شته 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 نه وي کا وي سی وي دومره غټه ونه ستاسو شته شته اختلاف هم جوړ کړه شته 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 خو چې په تاسو کې چا چا سبحان الله وي دی د پاره دغه ونه شته 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 نیم من مخکې وي نه او اوس وي او د دې ته وي حاجي صاحب ما چې د ونې خبره کوله هغې نه مخکې تاسو سبحان الله ویلي بیا دې دا نه 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 ولي وي ذوق شوق مظاهروں کے دا په مزه نه کوي کہ مقرر اور خطیب اپنے حلق میں غرق ہو پسینے میں شراب پور ہو اور پشاور کے مسلمان ٹس سے مست بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لحاظ د ټولو توجه شته ختم القرآن تاسو چې د ختم القرآن راغی اوس به درې سورتونه اخر کې وایي که نه وایه که نه وایي به دا تاسو چې د ختم له راغلي دی څو ماشومانو ختم دی 17 ماشومانو قرآن ختم کو ختم له راغلي یې چې کله تاسو د ختم له راغلی زه سوال کوم جواب به زه در کوم خو سوال ته واوره او ته ځان سره کره ورې به خو ماله جواب ته مه راکوه کله چې د ختم له اوس تاسو رالی دې ماشومانو چې سورت بقره ختمه کړې وه تاسو راغلي وې سورت آل عمران ختم کړه تاسو راغلي وې سورت النساء ختمه کړه تاسو راغلي وې 15 سپاره ختمه کړه او جی صاحب تاسو راغلي وې دې چې 60 سپاره ختمه کړه تاسو راغلي وې دې چې 15 سپاره ختمه کړه بیا تاسو راغلي وې دې چې یو کم 13 سپاره ختمه کړه بیا هم تاسو نه وې 15 سپاره کې بیا هم تاسو نه وې 60 سپاره کې بیا هم تاسو نه وې نو دا نن سره راغلي توجه جواب زکم دا نن سره راغلي ټول قرآن کې نه وي ته نن راغلي او قاري صاحب وایي موږ 3 سورتونه پرېښي نو تا چې زه هغه د ثوابې د توربېله ډیم نه راوکړولم او دا ټول حضرات صاحبان دا تهجد گزار چې دا راوځدی به سبا بېګاله بیا تهجد کوي نو چې دا ټول استاد د دې څه نوم دی کم یو دی کم دی راشه محمود ته وایه راشه دی کم دی زر روزه وایي دا غار پرېږده وایي غار وایي اسامه بن لادن کم ځای دی ما ورته په غار کې دی راځه راشه زر راشه موږ د پنجاب پریکټیکل کوو نه صبر وکړه توجه هغه ګزاري والا مولیان نور دی راځه موږ 11000 لین دلته ودرېږه توجه
دې قاری صاحب دې ماشومان ته ټول قرآن ختم کو خو 3 سورتونه پاتې. زه درته وایم قاری صاحب عجیبه غونته کار کې خو چې ټول قرآن دې ختم کړ دا 3 سورتونه نه درتله دا ټول دې راو کړول. زه دې م راوستم زه موزګار نیم دا موزګار نه دي زه مصروف یم دا مصروف دي که دا 3 سورتونه نه ورتله دا ورتله حاجي صاحب د دې جواب چې چا کړي هغه ته دا ټول کائنات امام اعظم امام ابو حنیفه وایي. هغه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعه خلق په الکترونیک ماشین باندې اوس ګرمي راله په فریزر باندې فرج باندې روم کولر باندې خلکو لیکلي بازار کې وہی نام ہی کافی ہے. زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے. بولو نام ہی نام ہی نام ہی نام ہی 2021 ملیان امام صاحب تا رسیدی شي. بولو رسیدی شي رسیدی شي. د امام صاحب په دور کې فقها موجود صلحا موجود محدثین موجود. د امام صاحب په دور کې چې کوم فقها هغه د امام صاحب په موجودګۍ کې لب کشای نشو کولی. د 2021 غیر مقلد تو کجا هستی ته پکې لا چی شي چې ته امام صاحب ته نیغ نیغ کېږي. توجه امام صاحب مسله ذکر کړی دا دلته امام څوک دی تاسو امام یې. امام صاحب مسله ذکر کړی د مازیګر مونږ پېښور کې 100 رکعات دي 100 رکعات دي د مازیګر مونږ 4 رکعات دي. آسماني کتابونه 4 دي مقرب فرشتي 4 دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي 4 دي د تصوف طریقت سلسله قادری چشت سهروردی نقشبندی 4 دي جنازي مونږ کې تکبیرونه 4 د پیغمبر یاران 4 پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې 4 دي جهاد کې حروف 4 دي د پیغمبر یاران 4 دي سمتونه 4 دي حق یار 4 حق یار. مازیګر 100 رکعات دي. امام صاحب د مازیګر په جمع کې موجود وړومبي رکعاتم او شو دویم رکعاتم او شو درېمم او که څلورم او که د امام صاحب یو مقتدی راغی. داسې به کوم مقتدی چې دلته لږ راشي زه سره 2 خبرې کوم. یو کس را پاسې راځي راشه راشه خیر دی راځي زر راشه زر شابه ټیم نشته. توجه ته یو کس راشه که نه راشه زر را پاسه حاجي صاحب راځه راځه یارېږه ته جوړوې افغانستان ته د جهاد لا پوسم. امام صاحب 4 رکعات د مازیګر مونځ وکړو. لومبي رکعات هم وکړو دویمم وشو درېمم وشو څلورم وشو. تاسو چې مسجد ته تشریف راوړل ستاسو نوم دی شمس چې مسجد ته کله راغی نو دې لومبي رکعات کې نه و دویم کې نه و درېم کې نه و څلورم کې نه و. امام په آخري قاعده کې ناستو دی ورسره په قاعده کې شریک شو. دې لومبي رکعات کې نه و دویم کې نه و درېم کې نه و څلورم کې نه و. وایه ته لومبي رکعات کې وې نه وما دویم رکعات کې درېم رکعات کې څلورم رکعات کې ته یو رکعت کې نه وي 4 واړو کې ته نه وي. داسې جواب راکړه. وړومبي رکعت کې انډر پریشر مه راځه. وړومبي رکعت کې دویم رکعت کې درېم رکعت کې څلورم رکعت کې نو ته کوم ځای وي. توجه توجه توجه. امام صاحب منځونه کوي رکعتونه کوي. شمس وایي نوما شمسا. توجه ته رکعتونه کې خو نه وي خو چې تا رالی امام صاحب رکعتونه کړي تا زر لستوڼې بره کړه 4 دام دې وکړه. امام سره په قاعده کې شریک شوې. امام سره په تحیات کې شریک شوې چې امام سره دی آخري قاعده لاندې کړه چې امام سره په آخري قاعده کې التحیات کې شریک شوې. فقه حنفي وایي د جمع ثواب درته میلاو شو. رکعتونه کې نو پہلا رکعت کے 9 دویم رکعت کے 9 دریم رکعت کے 9 څلورم رکعت کے 9 قاعده کې چې څوک امام سره شریک شي د جمع ثواب ورته. بیا تاسو مورې سورت بقره کې نه وي سورت آل عمران کې نه وي سورت نساء کې نه وي 15مه سپاره کې نه وي 6مه سپاره کې نه وي 25مه سپاره کې نه وي یو کم 13مه کې نه وي خو چې آخري ختم کې شرکت وکړو تاسو ټولو ته پوره د قرآن د ختم ثواب میلاو شو. دې قاری صاحب دې امام صاحب لا دا 3 سورتونه ورتله خو دا 3 سورتونه مؤخر کړي دي د پاره چې دا سیبان راشي او په دې ختم کې شرکت وکړي چې ستاسو ثواب وشي. دې مولا سره ستا د ثواب غم دی. دا عالم ستا ثواب غواړي. دا امام ستا ثواب غواړي. ته چې خوله پاکې په مولا یې پاکې خبرې چې کې په مولا پسې کې دې له تکړی دیل تکڑائی امام کو یو ٹیم جمع لرانغی دویم ٹیم جمع لرانغی دریم ٹیم جمع لرانغی دیل تکڑائی چی امام تا داوے چی استاد جی بیان نوے خدای دیوا. توجہ دیل تکڑائی
ولی مرکز جوړیږي، رشد او هدایت محور جوړیږي، دعوت او تبلیغ مرکز جوړیږي، د شریعت او د طریقت مرکز جوړیږي، د قرآن او د حدیث محور جوړیږي. طالب ولاړ دی چانده غواړي، د چاندې کټ ته ولاړ دی، د اکوړي او خان راغی نوم د تناخلم اوس وفات شوی الله دې وبخي. د اکوړي او خان راغی، طالب ته سپک وکته، مدرسې ته سپک وکته، چاندې ته سپک وکته. مولیان اوزګار شوي دي، بلډینګونه جوړي، د چاندې د پیسو په ځای د چاندې کټ ته خپله سپلی راوغورځوله. افغانستان طالب په جړا شو، راغی مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ته، خپل امام ته، خپل قاری صاحب ته، شیخ الحدیث ته، شیخ القرآن ته راغی. امام صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، ما طالب ته ستاسو د کلي خان سپک وکته، زمونږ مدرسې ته سپک وکته، زمونږ قرآن ته سپک وکته، زما تعلیم او تعلم ته سپک وکته، زه دور کوم دور ته سپک وکته، زما سبقي ته سپک وکته، زما درس ته سپک وکته، زما پټکي ته سپک وکته، زما ګیري ته سپک وکته. زه خو د الله دپاره چاندې ته ولاړ یم، زه خو د الله دپاره دې کټ ته ولاړ یم. زه اداره غواړم، مرکز غواړم، د شریعت محور غواړم، د مجاهدینو مرکز غواړم، د دعوت او تبلیغ دپاره مرکز غواړم. مولانا عبدالحق دیوبند د علماء حق وړوکې زړه نه غټ زړه غټه سینه ته وایي طالبه خفه کېږه ما، طالبه جاړه ما. دا کم خلک چې مخالفت کوي دا د مدرسې په قدر او منزلت نه پوهېږي، دا د مسجد په شان او شوکت نه پوهېږي، دا د حدیثو منکر، دا د حدیثو د عظمت نه څه خبر دي، دا د منکرین ختم نبوت، دا د ختم نبوت د عظمت نه څه خبر دي. طالبه خفه کېږه ما. د اکوړي په بازار کې، ماجر بازار کې موچي دي، د اکوړي په بازار کې چمیار دی. تاسو موچي وایي که چمیار وایي؟ موچی. د اکوړي په بازار کې موچی دي. دا سپلې هغه موچی ته یوسه ورته وایي دا سپلې جدا جدا کا، د دې دا بره پټې جدا کا، تلی یې جدا کا، چڼیاو یې جدا کا. پخوا چې به سپلې وشلېده د یوې سپلې کې به د بلې سپلې چڼیاو لګېده که نه به لګېده؟ هغه موچی ته ووایه چې دا جدا جدا پرزې کې نو د هرې پرزې قیمت ولګوه. چې قیمت ولګوي بیا دا سپلې په هغه موچی باندې خرڅه کړه. موچی چې کوم رقم درکړي، موچی چې کوم قیمت درکړي، کومې پیسې درکړي، راشه په هغه پیسو باندې په دکان کې ګیلاس واخله، ګیلاس واخله، ګیلاس واخله او هغه ګیلاس راوړه. د چاندې د کټ سره چې کومه مټکې پرته ده، د چاندې د کټ سره چې کوم کولر پروت دی، د چاندې د کټ سره چې کوم منګې پروت دی، هغه ګیلاس به د مټکې سره کېږي چې مسافر په دې لار تېرېږي را تېرېږي او تږي کېږي او تږي کېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څښي، په دې ګیلاس کې اوبه څښي، په دې ګیلاس کې اوبه څښي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي، چې خان ته اجر او ثواب. ته مولا ته سپک ګورې، دې مولا سره ستا د اجر او د ثواب غم دی. ته سپک ګورې، تا د پورې وخاندل، ده ته سپک وکتل، د سره زما او ستا د ثواب غم دی. چې خبر شم چې ما د دې مدرسې پورې خاندلی او دوی لګیا دي زمونږ د ثوابونو غم دی، رامنډې کړې. مولانا عبدالحق صاحب نه معافي وغوښته. د دارالعلوم حقانی په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده، د هغه پیسې ولګېدې، په هغه مسجد مدرسه کې د هغه پیسې لګېدلې. زم د هغه مدرسې نه راغلم، مفتی نجیب الله فاروقي صاحب هم د هغه مدرسې نه راغلي، ستر ګڼ ګڼ علما حقانین راغلي. زمونږ د دې ټولو عبادت، زمونږ د ټولو دا محنت، که دا محنت د ختم نبوت د دفاع لپاره وي، که دا محنت د ناموس صحابه د دفاع لپاره وي، که دا محنت د اعلاء کلمت الله د جهاد لپاره وي، که دا محنت دعوت او تبلیغ لپاره وي، که دا محنت شریعت او طریقت د قرآن او حدیث د درس لپاره وي. زمونږ د ټولو په عبادتونو کې چې زم د حقانی هم د حقانی دي، د هغه خان برخه د ثواب شته که نشته؟ شته که نشته؟ شته که نشته؟ شته که نشته؟ زه مړ شم، ته مړ شوې، دا مسجد جوړ کړه، مدرسه دې جوړه کړه، په دې مسجد کې توسیع وشو، دا مسجد غټ شو، موږ دنیا نه لاړو، خلک دلته درس او تدریس کوي، قرآن زده کوي، حدیث زده کوي، شریعت زده کوي، طریقت زده کوي، د الله دین زده کوي، خلک منځونه کوي، سجدې کوي، تلاوت کوي. زما او ستا په اخلاص او په تعاون دا مسجد کې توسیع وشوه، دا مسجد کولو شو، دا مدرسه غټه شوه، موږ دنیا نه لاړو، خلک چې پکې عبادت کوي زموږ پکې برخه شته که نشته؟ بولو شته که نشته؟ هغه عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا سیدنا عمر رضی اللہ پر دور کې کله چې تاسو مسجد نبوي ته لاړ شئ، الله دې موږ بار بار بوزي، الله دې موږ بار بار بوزي. خو شامټونګان هم نه پرېږدي. شامټونګان پیژنې؟ بولو پیژنې؟ هغوی بیا په ورځ میټینګ کړي، شامټونګانو میټینګ کړي، وایي هغه کارونه وایي چې زه لږ بیا درځم، لږ بیا مې زړه کېږي. دوی سره د موبایل نمبر دی، یو بل سره ګپ شپ لګوي،
دا نمبر لږ مونږ لم راکا مسجد دې راله بند کړه مدرسې دې بند کړه سکول دې راله بند کړه زما یونیورسټي تا بند کړه زما کالج تا بند کړه تاسو نه تپوس کوم په یو ملک کې چې سکول کالج یونیورسټي بند شي دا د ملک ترقي د تنازل دی بولو وای دا خلک د ایجوکیشن دشمنان دي کنه دي وایا دی لا وی گزاره کوا سکول راله بند ک کالج بند ک ټول نوجوانان راله پبجی کوي خدای دی وا پبجی ته دنیا نه پبجی راغلی ته پبجی کې ولې کور دې داجی نشته خو پرې د پبجی داجی دشتا کاکاجی دشتا ماما وی گیم کوم تعالی موږ دا واده څه د پاره کړی کور گیم کاو کنه گیم کوم موبایل به راغستی سکی ما یونیورسٹی کے سٹوڈنٹان ته وی کم سٹوڈنٹان چې پبجی کوي هغه نه ډاکټر عبدالقدیر خان نه جوړیږي هغه نه ساينسدان نه جوړیږي هغه نه انجینیر نه جوړیږي هغه نه پلاسپر نه جوړیږي هغه نه ډاکټران انجینیران ساينسدانان نه جوړیږي دا هغه نه بدغه خاچک شامټون ګان جوړیږي توجه موبایل به راغستی کړه تکړه تسکه جی شوټریم پایټ کوم ډزې کوم پاور میرا واغستو پاور زیات شو مخکې لاړ شو ولا گاڑی کې کېنه سور شه ډزې وکړه هلغه کسان راله راتاو شه پرېږده مړه ته د موبایل مجاهد یې که ډېر د ډزو شوق دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم چې تا ته زه د جهاد ځای وښیم ته په موبایل کې لګیا یې ډزې کې خیره نه بهرحال الله دې مسجد نبوي ته حرمین شریفین ته الله موږ بار بار بوزي تاسو چې مسجد نبوي ته لاړ شئ په باب السلام داخل شئ نو دا ستاسو جومات کې 3 پیلري دي څو پیلري دي او دا جومات کولاول غواړي که نه غواړي ستاسو د چا ذهن کې کپاره کې دا مسجد نبوي څنګه کولاو شو او نن د دې مسجد څه نوم دی بولو مسجد حرم زه شکر د دې نوم حرم دی طابق النال بالنال سیم بهرحال مسجد نبوي ته چې خلک داخليږي باب السلام د 3 او 4 پیلر په منځ کې د عمر سے په دور کې د پیغمبر د تر د کاکاجي د عباس مکانو بولو د چا مکانو د 3 4 پیلر په منځ کې د چا مکانو دا لا د مسجد حصہ نه و د عمر سے دور خلافت ته 22 लाख مربع میل پر خلافت کرنے والا د په دې مکان د چت باندې پرناله لګېدلې و چې باران به شو پرناله کې تاسو ته پرناله وای دا لا په صحیح دی وېما پرناله لګېدلې و پرناله کې بچو برالی د باران وبو صحابه کپړو ته لګید د صحابه کپړې بس خاص وي صحابه شکایت او عمر صاحب او امیر ابراغ موقع وکتا سیو کتو اسه بډزه پایټ نه کې پهله به موقع ګوري ښا پهله به موقع ګوري انکوایری انکوایری سبکه موقع وکتا پرناله لګیدلې او برازي عمر صاحب حکم وکړ چې رپای عامه اور عموم بلوا کے تحت زدا حکم کوم پرناله چې کم ځای لګیدلې التنه لر کې بل ځای لګاوه پرناله په هغه ورځ په هغه ټیم بل ځای ولګیدا د ګناکاری کړیو بولو د ګناکاری کړیو په هغه ماخام یا په سبب باندې مالک مکان عباس رضی الله عنه چراو رسید چته وکته پرناله د یو ځنه بل ځای لګیدلې صحابه ته وی زما په مکان کې مداخلت چا کړي زما په دې کور کې ګوتې چا والی خلکو ته دا خو امیر المؤمنین کړي فاروق اعظم کړي سیدنا عمر رضی الله عنه دا کار کړي توجه عباس وته وی زه د عمر سے په مکان کې مداخلت نکوم عمر پکې لا سوق دی چې زما مکان کې مداخلت کوي فورن مسجد نبوي ته لاړ په مسجد نبوي کې توتیو تمهید میں شروع کړي کن زمکا واروم پسل بکی کرم بیا ریبم توجه مسجد نبوی کې قاضی انصاری صحابی ناستو او دی قاضی ته د جج د قضا د منصب عمر سے ور کړو چا ور کړو چاته چې یو منصب د چا د وجه ملو شي داغه خلاف قدم چتول شي تا چې صدر صاحب نوکر کې د صدر خلاف څه کول شي تا چې وزیر اعظم نوکر کې خیرن ته داغه خلاف څه کول شي وایا کول شي نور څه نه وایم خیرن هغه چاته چې لام بینه د حسین په معنی ده په دې څوک مرتد کافر ما چاته ونه توجه زه چې نه لام زبم خیرن او چې تاسو نه لام تاسو خلی خلاف اف آی آر کټ کوم د صدر مملکت خلاف د وزیر اعظم خلاف ستا رپورټ به واخلي اف آی آر به کټ کی تا بدن کی د دالو د خوراک بدی کی چې په کار دادا
قاضی سے پا حبیب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑ ماتے زما تر زما چاچا جی زما کاکا جی عباس مکان جوڑے ماں آو مکان جوڑم ماتے پرنالا با لگے ماں آو جی پرنالا با لگم زما نبیو پر پرنالا با زما پا حکم باندے لگے بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زما په اوږو باندې قدمونه کېښود پرنالې پورته لګوله ما د نبوت بوج برداشت نه کړی شو بوج برداشت نه کړی شو بیا حضور زما زه د حضور سره سم په اوږو مبارکو ما قدمونه کېښودو ما وی عباس وی ما د نبوت بوج برداشت نه کړی شو اے ابوبکر صدیق پتا قربان ولی نشم پتا ټوکړې ټوکړې ولی نشم تا خو بارې نبوت پورته کړي غار ته په خپلو اوږو رسولې دي حضور پر اوږو ما قدمونه کېښود پرناله ولګېده عباس وایي چې کله زه راکوشم ما ته نبي وفرمیل چې عباس زما تر کاکا جي پرناله زما په امر زما په حکم لګېدلې دا پرناله به دې ځای نه بل ځای ته څوک لرې کوي نه زه نن په عدالت کې په مسجد نبوي کې دا خبره کوم او جج صاحب او قاضي صاحب او صحابه کومه پرناله چې خاتم الانبیا لګولي عمر پکې لا څوک دی چې هغه پرناله لرې کوي عمر صاحب سر خطا کسترګو نه اوخ کې روانه شوي څوک چې دعوه په چا کوي نو ګواهان په کار دي بولو دوه ګواهان په قتل کې دوه ګواهان په غلا کې قاضي صاحب ورته وایي چې تا دا خبره وکړه چې پیغمبر پرناله لګولې دوه ګواهان د سره شته دوه ګواهان د شریعت مسله دا ده که یو کس غلا وکړه په چا دعوه وکړه ګواهان په عدالت کې غواړي د جرګې مشر ګواهان غواړي شریعت ګواهان غواړي پښتو ګواهان غواړي د پاکستان قانون ګواهان غواړي نن ګواهان نشته 2021 والو کومو خلکو چې قرآن او حدیث پرېښودو سی پرېښودو رب فرمائے چاچا قرآن و حدیث پرېښودو اولئک کل انعام یہ جانور ہے بل ہم اضل یہ جانوروں سے بدتر ہے ما د دې په خارج کې مثال دا دی چې مخکې به خلکو فیصلې په انسانانو کولې اوس فیصلې په سپو کوي سپي راولي په 30,000 روپۍ سپی چې چاته غل وي یا به غلي اے جی صاحب سپی چې چاته قاتل یا به قاتلي لکه د جرګې مشر سپی شو پېښور ته سپي چا راوستي که نه شابه کل کې بولو راوستی کنا اے دیزه کې نه تاسو خو تاجد گزار یې قربان بار خلکو راوستی کنا خلک په د غلا او د قتل په منځ کې سپي راولي که نه راولي زما د دیوبند ثاني د دارالعلوم حقانیه سابقه رئیس المفتی شیخ الحدیث مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه خپل فتاوی فریدیه جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 585 84 دغه ځکه وګورئ ته مفتی صاحب لیکلي کتوں کے ذریعے چور اور قاتل کو معلوم کرنا کسی قرینے سے درست ہو سکتا ہے یہ شرعاً بھی ناجائز ہے قانوناً بھی ناجائز ہے دا پاکستان په عدالت کې جج سپی مانی بولو جج دا سپی مانی چې تا ته جج وي ګواهان څوک دی او ته دا دوه ګلټیر سپي بوزي چې چې دا سپي مې راوستي دی ګواهي کوي سپی به ګواه اوس تاسو نه تپوس کوم د کومو خلکو پخوا به علماو فیصلې کولې مشایخو سپینګیرو مشرانو د اپریدو ملکانانو به فیصلې کولې د تیرا ملکانانو به فیصلې کولې بیا به بدماشانو فیصلې کولې په 2021 کې سپي فیصلې کوي سپی چې چاته غل وي یا به غلي حاجي صاحب سپی چې چاته نو چې د کومو خلکو فیصلې سپي کوي دا د سپي نه بهتر دي که بدتر دي بهتر دي که بدتر دي فتاوا کې ذکر کړي چې کارک کې قتل وشو سپی راوسته سړی ونیوی دا قاتل دی یو میاشت پس پته د اصل قاتل ولګېده سپی چې چاته غل وي چې انسانان جګړه کوي فیصله به انسانان کوي چې فرشته جګړه کوي فیصله به فرشته کوي هم جنس وي تاسو اورېدلي مسلم شریف کې روایت دی هغه یو سړي یو کم سل قتلونه کړي راهب ته لاړ هغه ته یو کم سل قتلونه مې کړي ما سره کنسیشن رعایت شته بخشش شته ما به الله وبخي وایي یو قتل چې چا وکړ فقتل الناس جمیعا او تا یو کم سل کړي ته لا بخشش غواړي هغه وایي نه مات کېږم وایي نه د هغې نه م دا سر و سنچري یې وواله سل یې پوره کړه سل لاړ یو عالم تھا زیبا راهب لبنزي جادوگر لبنزي ساحر لبنزي شامټونګ لبنزي عالم دین لبنزي چا لبنزي پرې دا شامټونګان پرې دې پنځه تاسو په شامټونګ پويږي کنه پرې دا شامټونګ عالم لاړ هغه ته چې ما الله بخي سل قتل مې کړي هغه ورته چې کم ځای دي ګناه کوله د ګناه ځای دې پرېښودو او د پاکانو خلکو ځای ته لاړې او الله ته دې توبه وکړه الله به یې دا کړي ټول ګناهونه معاف کړي اوس دا واقع تاسو بار بار د علماء او مشایخو پیرانو مجاهدینو تبلیغیان نه بار بار اورېدلي هغه چې روان شي هغه بستې هغه علاقې ته د پاکانو نیکانو خلکو په لار کې فرشتې راغلې د موت او د حیات په کشمکش کې روح قبض کېدو وخت راغی د جهنم فرشتې وایي سل قتلونه کړي جهنم ته به د روح وړو د جنت فرشتې وایي چې نه توبه خو یې نه ده کړې د توبې اراده یې کړې جنت ته به وړو
مړاجي سے بس ته لږ ځان سم کې لږ ځان ټینګ کې دا منډې ترړې پړې دی دا خواهش مایش پرېږده دا شهوتونه پرېږده لږ ځان ټینګ کا چې لږ دې ځان ټینګ کړه د شریعت او تقوا پرهیزګاري دې اختیار کړه رب قرآن کې فرمایي نزلا من غفور الرحیم الله تعالی وایي نزلا دا میلمستیا ده د رب د طرف نه تاسو دا نه غواړئ چې سبا په جنت کې تاسو ټول میلمانه یې الله تعالی ستاسو میزبان الله به دې میزباني کوي الله تعالی به میزباني تاسو ټول به د الله تعالی میلمانه یې لږ ځان ټینګ کړه لږ ځان جهنم فرشتې وایي چې د سل قتل کړي د جنت فرشتې وایي چې نه د توبې اراده کړې ده اراده چې توبې وکړه خو اولی دی تاسو خو لا تهجد ګزار یې بهرحال پټ پټ ځان پورې خان دی ما ته پته ده تهجد ګزار خان توجه الله تعالی درېیمه فرشته راولېږله محاکمه فیصله کوونکې شته روایت کې که نه درېیمه فرشته راغله هغې وې ځمکه ناب کې اورېدلې م ده ځمکه ناب کې دا چې فرشتو جګړه کوله الله څوک راولېږل چې فرشتو جګړه درېیمه فرشته راله وایي ځمکه ناب کې که نیکانو خلکو ته نږدې روح به یې د جنت فرشتې وړي که د ګناه ځای ته نږدې روح به یې د جهنم فرشتې چې ځمکه یې ناب کړه د نیکانو خلکو ځای ته نږدې بیا لاندې روایتو کې راځي وایي نږدې د ګناه ځای ته خو چې د توبې اراده وکړه الله په ځمکه کې سوکاړ پیدا کړه الله ځمکه را نږدې کړه را لنډې کړه دغه سلو کسانو الله تعالی بخشش او مغفرت وکړه دو فرشتو چې جګړه کوله فیصلې له فرشته راله انسانان چې جګړه کوي فیصله به انسانان کوي سپي چې جګړه کوي فیصلې به سپي کوي نو 2021 والا شامټونګانو ته وایي سپي مه راولې په سپو فیصلې کوي خدای دې مغه ورځ ته نه پاتې کوي چې په عدالت کې هم د جج په ځای باندې غټ ګلډان سپي ناست دي او هغه درې پیرې غپ په غپو کې چې خلک چې جج صاحب نے تو فیصله سنا دیا سپو ته پاتې شو سپو ته د امام 100 روپو ته خوله وازه نیولي او سپو د پاره تا سره 30,000 روپۍ کم دی نه رالی توجه قاضي صاحب وایي چې د پیغمبر پرناره لګوله واقع م رایاده شوه که نه وایي ګواهان شته 2 صحابه رال وایي مونږ عیني ګواهان یو چې ګواهان رال جرم ثابت شو عمر صاحب وایي ما جرم کړي ما غلطي کړي زه جرم منم خپله غلطي منم خپل خطا منم سزا قاضي صاحب ورته وایي چې سزا د له مونږ دل کړو که ځان له خوښې عمر صاحب وایي ځان له په خپله سزا ورکوم ځان له په خپله سزا ورکوم زه چې ځان له کومه سزا ورکوم که دا د پیغمبر د تره د کاکاجي عباس خوښوي خو ټیک ده او که د ده خوښه نه بیا قاضي صاحب تاسو ته اختیار دی چې څه سزا راکې راله د پاکستان صدر داسې ویلی شي بولو وزیر ویلی شي څه سزا ځان له ورکې اجي صاحب څه سزا ورکې عمر صاحب چې پرناله زما د وجې لرې شوې ده زه به په خپلو لاسو خټې وکړم خټه به تیاره شي د شپې په پټه په تیاره کې نه زه به اعلان وکړم یا اهل المدینه تعالوا الى مسجد نبوية وتعالوا الى بيت العباس مدینی والو مسجد نبوی ته راجمع شي مسجد حرم ته راشه نن ختم د پروګرام د مسجد حرم ته راشه د عباس کور ته را نږدې شي د ګرمۍ موسم د خټې تیار شوي چې خټې تیار شوي عمر صاحب عباس به زما په اوږو ودرېږي عباس راغی د عمر صاحب په اوږو باندې د ګرمۍ موسم د خولې هم بهیږي د عمر صاحب د سترګو نه اوښکې هم بهیږي باره چې خټې لګوي هغه خټې د عمر صاحب په سر مبارک راځي په مخ مبارک راځي د هغه په ګیره راځي خلک لاندې اوازونه ورکوي ای عباس موږ منو ټیک ده چې ته د پیغمبر تری ته د پیغمبر چاچای ته د پیغمبر کاکاجي خدا خو فرمان روا دی عادل دی خلیفه راشد دی د پیغمبر جانشین دی دومره ظلم مه کوه دومره زیاتې مه کوه د لاندې نه عمر اواز وکړه خلقه دې مه منې کوې څه چې کېږي عدل اے عمر اے امیر المؤمنین ما خو تا نه بدله اخیستل نه غوښتل ما خو تا نه بدله اخیستل نه غوښتل خو ما په تا کې کته چې په تا کې څومره عدل او انصاف دی او د نن نه زه دا اعلان کوم ما دا خپل کور د مسجد نبوي دپاره وقف کړ ته چې لاړ شه حاجي صاحب په باب السلام داخل شه لومبې پیلر به هم پرېږدي دویم به هم پرېږدي د عمر صاحب په دور کې د درېیم او څلورم پیلر په منځ کې دغه د درېیم څلورم پیلر په منځ کې دا د پیغمبر د کاکاجي د عباس کېږي مساجد کولاویږي په داسې انداز کې ما ته یو چاوي وایي ته څوک یې ما زه خیرات خور یم زه په خیرات مولا شوی یم زه په پراټو مولا شوی یم ما له خلکو ټوکړه راکړې سړی راکړې ما په کور په کوڅه کې وظیفه غوښتې زه وظیفه خور مولا یم زه په ټوکړه باندې مولا شوی یم ما وظیفې خوړلي ما انډر هغه خوړلې ده ما په هغه وظیفو په هغه ټوکړو باندې قرآن زده کړ حدیث مې زده کړ زه خیرات خور یم موږ ټول مولیان خیرات خور یو وایه موږ مولیان څه یو یارېږه مه مولي صاحب وایه زر وایه که نه ولې ته چپې وایه که نه وایه موږ څه یو بولو
زما مدرسې سره صوبایي تعاون نشته، قومي تعاون نشته. او تاسو نه تپوس کوم هیلث ایجوکیشن اګریکلچر سکول کالج یونیورسټۍ دپاره ها په جون کې بجټ چې کېږي د ایجوکیشن ادارو دپاره فنډینګ کېږي، په بجټ کې برخه شته. د مسجدونو برخه شته، د مدرسو برخه شته. مونږ خیرات خواره یو. زمونږ مدرسې په خیرات ستا چې هغه ادارې د پاکستان په بجټ باندې چلیږي نه بیا ووره زمونږ مدرسې په خیرات چلیږي. ما مخکې هم خیرات غوښتي، اوس به هم خیرات غواړم، بیا به هم خیرات غواړم. زمونږ مدرسې په خیرات چلیږي. خو ووره هغه خیرات والا مدرسو، هغه خیرات خورو داسې خلک پیدا کړ، هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کړ، امریکې په لړزان کړه. د خیرات مدرسو مجاهدین پیدا کړ، د خیرات مدرسو پیران پیدا کړ، اولیاء پیدا کړ، موریدین تیار پیدا کړ، حافظان قاریان. امام ستا په مسجد کې چې امام دی د خیرات په مدرسه کې امام شوی کنه بولو ته کبیر کړنګېدلې پښتون خو ته چې چا پسې مونځ کې هغه خیرات خور دی. زه په خیر حاجي صاحب واوره لږ واوره، ما ته سپک وګوره، ما ته بد وګوره، زما توهین وکړه بېشک وکړه. زه په خیرات مولا شم، زه به ستا د سکول، زما خپل کالج، زما خپل سکول دی، زما خپل یونیورسټي ده. خو زه تاسو ته لږ حقیقت وایم. توجه، یو سکول کالج یونیورسټي چې حکومت بجټ کې برخه ورکوي، یو زما مدرسه ده هغه ستاسو په تعاون چلیږي، زما مسجد ستاسو په تعاون چلیږي، خانقاه او مرکز ستاسو په تعاون چلیږي. توجه حاجي صاحب، زما د مدرسې آؤٹ سایډ هم وګوره او ته د خپلې ادارې د ایجوکیشن آؤٹ سایډ هم وګوره. زما آؤٹ سایډ دا دی مدرسه علیمان ورکوي، جماعتونو کې امامان شته که نشته؟ کل کې شته که نشته؟ اسلام د اعلی کلمت الله د دفاع دپاره مجاهدین شته که نشته؟ ها د سنتو مطابق زندگی راشي، رسمونه رواجونه ختم شي، وایي تبلیغیان شته که نشته؟ شته که نشته؟ دا زما آؤٹ سایډ دی. خو چې پاکستان حکومت کم بجټ کې برخه ورکوي، زه په دعوې سره یم په پاکستان کې د سره ډاکټران نشته. وایي ډاکټرانو ودې توجه، ما په دغه کې مې بیان کو، په بونیر کو خوا کې را سره MBBS ډاکټر ناستو، زموږ سره ښه تعلق دی. ما وایي چې ډاکټران نشته، ډاکټرانو هغه MBBS ډاکټر زما خوا کې ناست، ما ته چې نشته، ما د مولا زور دی ولیده، وایي ډاکټرانو. او زه به خبره دلیل سره کوم، ستاسو تهجد دپاره ما دلیل پیش کړه که نه؟ و ډاکټران ځکه نشته. دلیل دا دی چې پاکستان صدر او وزیر اعظم بیمار شي نو علاج له لندن ته ځي خیرانو. ځکه نه ځي، وایي ځکه نه ځي. بولو سنگ کړي دي، کتاب په LRH کې کړي دي، کتاب په کمپلیکس کې کړي دي، ها حیات ټیچنګ کې دي کړي دي، کمپلیکس کې دي کړي. توجه، ستا ډیګري ډیپلوما چې میلاو ده په رشوت ته، هغې ته پته دا 2 نمبر دي، 1 نمبر په لندن کې دي. د پاکستان هغه سټیټ سیکرټري ولاړو، څه شو سټیټ سیکرټري ولاړو، دا غزه ایسیچو راته، هغه ته په میک کې چې زمونږ ایسیچو راغی اهلا وسهلا مرحبا، مال ته په هغه کمره کې چې مې اسکله ومېرېده، ما زه به دې خوښ شم، تا چاته اهلا وسهلا مرحبا وي. توجه، زه چې رالم حافظ صاحب مې ځان سره دلته ودرو، راشه یو ماشوم راشه د چا چې ختم دی، راشه راځه یاري زه راپسې راځه، راوله اخوا دې ته مخ که وایه به ته اسلام زنده باد، ووایه اسلام زنده باد، عظمت صحابه زنده باد، عظمت صحابه تاسو وایي زنده باد کنه؟ وایي کنه تاجدار ختم نبوت، تو وایي تاجدار ختم نبوت، دی به وایي شان صحابه زنده باد. داسې مې حافظ ودرو، ما دل سل سپاري وګوره، دلته قرآن یاد که چې قرآن یاد که 1.5 سپارې یاد کړي، د الله کلام یاد که نه، دا چې ګوره اوس یې په ناظره ختم وکړو، سبا به یو ورځ راشي انشاءالله دی به د قرآن حفظ وکړي. دی چې حفظ وکړي جنت ته به څو کسان بوځي؟ څو به بوځي؟ صدر مملکت به څو بوځي؟ وزیر اعظم به څو بوځي؟ خان ملک نواب د پېښور څو به بوځي؟ الله دې موږ ټول ډایرکټ جنت ته بوځي. ما ته حافظ صاحب 10 کسان بوځي، 100 کسان بوځي، خلک هغه ته په مخامخ وي یو کس به هم نه بوځي. ما ته ایسیچو صفر کې مې دله ضرب درکړه. توجه، دې به څو بوځي کسان؟ او خبر د 10 به کم کسانی؟ بولو وجبت دوزخیان چې دې 10 کسان د دوزخ نه جنت ته بوځي، نو دا حافظان جنتیان دي که نه دي؟ بولو جي صاحب وایه بیا حافظ صاحب ته سپک ولې ګوري؟ قاری صاحب ته سپک ولې ګوري؟ مولانا صاحب ته سپک ولې ګوري؟ امام ته سپک ولې ګوري؟
چې د وجه جهنميان جنت ته ځي نو دا جنتي نه دی خبر لس کسان به کم کسان بوزی نہ جی نہ، یہ بات پرانی ہے، پاکستان نہ آیا ہے تو بات نہیں ہونی چاہیے. توجہ، نئی بات یہ ہے اصل چتیز دا حافظ صاحب پلارے ماں بوزی بمیں زی ترے ماں بوزی بمیں زی موریم چاچیم مامیم کاکائم بوزی بمیں کدا سیران بوت ولی گفتی سو. توجہ، حافظ صاحب لس آغا کسان زان سر جنت تا بوزی دا کمو لسو کسان نچ دی پا دنیا کی خوشحال ہے. دانا چه دلتا دی ولزل گازارا کری دلتا دی ولزل پرشی حافظ سرکوزیا راوشا چه دی خوشحال تا چه سو خپا کی زان سر پدرسخان روٹے تا پریدی توجہ تا چه یو شپاڑا سپیڑی سوکوی او تا پا جڑا کی بیو سر خبری کے اس پوشی ما وقتی صحابه والا توی وی بیا کرونا را روانه دا وی منی ہے چاہے منو چاہے نہیں منو ما ایک امریکی دا ہوئی چی کمیس پر تگو باسے پا دیکھ ام کرونا دا وی ام صحابه والا زان بر بندوے وی نا چی دا غیرت خبر رالا بیا ٹول راویخ شو سکول بند شتا چپی کالج بند شتا چپی یونیورسٹی بند شوا تا چپیے مدرسہ بند شوا تا چپیے ماوی واورا خو چی کمیس پر تگ میں اتیاد کو ٹول دا سی راویخ شو ما عزت خو ډیر خوږ دی سپیړې چې رالې وایي نه تا چې شپاړس سپیړې وي ځان سره خو روټۍ ته نه پرېږدي که نه پرېږدي که نه ستاسو شب جمعې که شب اتواري بولو شب جمعې که شب اتواري تا چې څوک خفه کړي نو ځان سره شب جمعې مرکز ته بوځي چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي او وایي مرکز ته یې نه بوځم نو مرکز ته چې دې نه بوځي جنت ته دې بوت نه شي بولو دې وجه نه مساجد مدارس آبادو او دا مدرسه ده دا مسجد آبادول غواړي که نه غواړي غواړي که نه غواړي دا مدرسه ده مولانا صاحب زما